بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر پنځم درس دی. د اوبو قسمونه او د هغې احکام شروع دي. دوه قسمونه پکې ویلو، نن انشاءالله مونږ دریم قسم وایو. اقسام المیاه، د اوبو قسمونه و احکامها او د دې حکمونه. چیرې د اوبو څو قسمونه دي او د هغې حکمونه څه دي. نو 3 نمبر حکم شروع دی. طاهر، چې د اوبه پخپله پاکي دي، لیکن وقع الشک، په دې کې شک واقع دی فی کونه مطهرا، د دې د پاک کولو په باره کې، چیرې دا پاک کول کوي که نه کوي، نو د دې په پاک کولو په باره کې شک واقع دی. نو داسې اوبه چې پخپله خو پاکي دي، لیکن که بل څیز پې پاکې، لکه مطلب اودس پې کې یا نور غسل پې کې وغیره، نو هغې کې پکې شک دی. نو داسې اوبه کمې اوبه دي، نو هغه مخکې وایي وهو الماء، و معنا ده او هو معنا ده هغه، الماء اوبه، او هغه اوبه الذي کمې چې شربه اسکلې یعنی پیا، اردو کې وایي پیا. من معنا ده اردو کې وایي سے، او موږ په پښتو کې وایو نه. او هو معنا ده کې اوس سے. الحمار، حمار خر ته وایي، خر اردو کې ورته ګدا وایي. او معنا ده یا. البغلو، بغل چې دی خچر ته وایي، خچر د دې خر نه لږ غونته غټ یو بل ځناوري، د دې خر په شانتې وي. فانه طاهر، نو دا اوبه پاکي دي، بدون شک، بغیر د شک نه. بدون معنا ده بغیر شک، بغیر د شک نه. بدون معنا ده بغیر، او شک معنا ده شک. فانه، نو دا اوبه، نو یقینا دا اوبه پاکی دي، بدون شک، بغیر د شک نه. په دې کې څه شک نشته. لیکن کله اوس مخکې وایي چې دا خو پاکی دي، خر ته اوبه وڅکلې یا ته خچر اوبه وڅکلې، او بیا وایي دا اوبه بغیر د شک نه پاکی دي. خو مخکې بیا تپوس کوي ولکن هل یصح به التوضؤ ام لا یصح به التوضؤ. پاکی خو دي، خر یا خچر جوټه کړي دي، او دا اوبه وایي پاکیم دي، خو په دې سره دې اوبو باندې اودس کول صحیح دي، او که اودس کول پې صحیح نه دي. نو دغې باره کې اوس مخکې مسله شروع ده. ولیکن او لیکن حل معنا ده په اردو کې وایي کیا، او موږ په پښتو کې کیا ته تپوس چې څوک په اردو کې کوي که نه، چېره کیا، دا کیا معنا هل حفظت سورة الملک، آیا تا سورة ملک یاد کړی دی؟ نو هغه موږ په پښتو کې ورته وایو آیا. یصح معنا ده صحیح کیږي، صحیح ہوتا ہے، صحیح کیږي. بیہی، با معنا ده سره، او ها معنا ده دغه اوبه یادوي کومونه چې خر یا خچر اوبه څکړي، نو دغه اوبه یادوي. نو د دې معنا به مونږ وایو دې سره. التوضؤ، اودس، وضو. ام معنا ده یا، د او معنی یا ده، دا د او، د دې معنی ده یا، او د ام معنی ده یا. د لا معنی ده نهي، اردو کې وایي نهي، او موږ په پښتو کې وایو نه. یصح صحیح کیږي، ام لا یصح نه صحیح کیږي. بیہی، دی اوبو سرا، اس کے ساتھ. بیہی مانا رہا اس کے ساتھ. التوضؤ مانا رہا وضو. فقد وقع الشک فی ذالک، نو پدی کی شک واقع کیگی. فی مانا رہا کی، اردو کی وہی میں، او ذالک مانا رہا وہ یا اس، اردو کی وہی اس، او منگا وایو هاگا. نو فقد وقع الشک فی ذالک، نو پدې کې
نو په هغې کې شک واقع کیږي، نو په هغې کې شک پیدا کیږي چې یاره دې اوبو سره کومو اوبو نه چې خر یا خچر اوبه څکلي وي، نو دلته کې دی وایي چې دا اوبه بغیر د شک نه پاکې دي، په خپله خو پاکې دي، دا اوبه پاکې دي، لیکن په دې اوبو سره پاکي حاصلول څنګه دي، یعنی اودس په دې اوبو کیږي او که نه کیږي، نو دې باره کې وایي شک واقع دی. فقد وقع، نو یقینا فا معنا ده نو او قد معنا ده یقینا، نو یقینا وقع معنا ده واقع شو یعنی پیدا شو. الشک کو شک، فی معنا ده اردو کې وایي میں او په پښتو کې وایي کې، او ذالک معنا ده وہ، یا په پښتو کې موږ وایو هغه. نو یقینا په دې کې یعنی په دغه خبره کې دغه اوبو کې شک واقع شو، شک پکې پیدا شو. فإن، فا معنا ده نو او ان معنا ده اگر. فإن نو په اردو کې وایي اگر، او مونږ وایو په پښتو کې نو که نه که چرې لم یجد دغه کس ونه مومي، دغه کس ته میلاو نشي. لم معنا ده نه او یجد معنا ده وہ نہ پائے، وہ شخص نہ پائے، وہ شخص نہ پائے. مونږ په پښتو کې وایو هغه سړي ته میلاو نشي. فإن لم يجد غیره، غیر معنا ده علاوه، غیر او هو معنا ده د دغې اوبو نه، دا چې کومو نه خر یا اوبه څکلي دي، غیره د دې اوبو نه. فإن لم یجد که چېرته میلاو نشي دغې سړي ته غیره د دې اوبو نه، دا چې کوم نه خر او خچر اوبه څکلي، د دې اوبو نه علاوه ورته نورې اوبه میلاو نشي. توضع، نو اودس دې وکړي، وضو کرے، به دې اوبو سره، با معنا ده سره او هی ضمیر معنا ده اس، دا یعنی دې اوبو سره، اس پانی کے ساتھ مما، او تیمم دې وکړي. یعنی دا به بیا دوه کاره کوي په دې اوبو باندې چې کومو اوبو نه چې خر یا خچر اوبه څکلي وي، نو دا اوبه خو وایي پاکې دي، لیکن په دې باندې اودس کول صحیح دي او که صحیح نه دي، نو وایي په دې کې شک دی. نو کومې شکي اوبه چې که نه، شکي اوبه چې او د دغې شکي اوبو نه علاوه نورې اوبه درته میلاو نشي، نو په دغې باندې بیا ته اودس کولی شي. نو اودس به مو کې پکې په دغې شکي اوبو باندې، او بیا به تیمم هم وکړي، نو دواړه به وکړي. یعنی کمې شکي اوبه چې وي چې ستا په هغې شک وي چې یاره چې دې سره اودس کېږي یا نه کېږي، په دغې باره کې د شک وي، نو دغې دپاره به بیا ته داسې کې، او د دې نه علاوه د دې اوبو نه علاوه نورې اوبه هم نه وي، نو ته به اول په دې اوبو اودس وکړي او بیا به ورپسې تیمم هم وکړي. نو دواړه به بیا شکي اوبو کې به بغیر د اودس نه کار نه چلي، هغې کې بیا تیمم هم ضروري وي. او مخکې وایي وله الخيار، و معنا ده او، لام معنا ده هغه سړي ته، وله او هو معنا ده دغه سړی، دا کم کس چې په دې اوبو باندې اودس کوي، وله او دغه سړي ته الخيار اختیار دی، دغه سړي ته اختیار دی. خيار معنا ده اختیار، اجازت دی، اختیار یا اجازت، دغه سړي ته اجازت دی. ان شاء، ان معنا ده که چرې، مونږ وایو په پښتو کې که چرې، او اردو کې وایي اگر. شاء هغه سړی وغواړي، هغه سړی وغواړي. ان شاء اگر وہ شخص چاہے، اردو کې وایي اگر وہ شخص چاہے. قدم الوضوء، قدم معنا ده مخکې کی الوضوء اودس. د دې سړي ته بیا اختیار دی که اول اودس کوي علی التیمم، د تیمم نه مخکې،
د خوښه ده، د دې سړي خوښه ده، یعنی په دې اوبو باندې چې د کوم اوبو نه خر یا خچر اوبه څښلي وي او دا په دې اوبو باندې اودس کوي او د دې اوبو نه علاوه نورې اوبه نشته، نو که بیا دا په دې اوبو باندې اودس کوي نو اول به اودس وکړي، بیا به ورشي تیمم به مو وکړي، بغیر په اودسه یا بغیر په تیمم مونځ نه صحیح کېږي، ځکه دا شکي اوبو باندې اودس کوي، نو شکي اوبو باندې به اودس سره به تیمم هم وکړي. نو بیا دې سړي ته اختیار دی، انشاء قدم الوضوء، که مخکې یعنی د تیمم نه مخکې انشاء قدم الوضوء علی التیمم، که د تیمم نه مخکې اودس کوي، و انشاء او که چرې هغه وغواړي قدم التیمم مخکې تیمم وکړي علی الوضوء د اودس نه، نو د ده ته بیا اختیار دی که اول اودس کوي او وروستو تیمم کوي او که اول تیمم کوي وروستو اودس کوي، نو دواړو طریقو کې دته اختیار دی. لیکن بهتره دا ده چې د اودس خلیفه چې دی که نه هغه تیمم دی، نو اول پکار دی چې اودس وشي او بیا ورپسې تیمم وشي، نو دا بیا ډیره بهتره ده، دا اعلی خبره ده. لیکن که چرې دا کس وایي چې یاره اول زه تیمم کوم او بیا د هغې نه پس زه اودس کوم، نو بالکل بیا دواړه کولی شي، جایز دواړه دي، د دواړو اجازت ورته شته، لیکن بهتر پکې دا دی چې انسان اول اودس وکړي او بیا تیمم وکړي. نو دا زموږ نننی درس و، راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.